کرامت دا معنی د شو ناشنا کار د انسان نه صادر شي چې انسان عقل نه مني. به تور مثال د مریم علیه السلام کرامت قران کې الله ذکر کړی دی. د وړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په وړي کې دا ورته الله صادره ولا راو کوله. زکریا ته پوښتنه کوي دا تعالی څو لري کوي من الله دا کوم ځای تعالی راځي دا الله ته خوانه معنا ولی انسان به همیشه د کوم نعمت نسبت چي کوي هغه به الله لکوي دي ته ویل شي کرامت. لیکن امام شافعي رحمت الله علیه نقل لې وې کده شي خارق العاده کار دا د شي انسان نه صادر شو چې هغه قرآن او سنت پابند به دا کرامت ته. لیکن کده د شي انسان نه صادر شي چې دا ټول عمر د قرآن او سنت نه مخالفت دی ودا ګوره استدراج دی بده باندې دوکانه شي. اگر کدا سړی په اوا باندې لوزي اگر کدا په دیوال باندې سور شو دیوال ته روان شي ګوره په دې باندې دوکانه شي چرته. امام شافعي مولا خبره ده. شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله چې زموږ شاوسو په دې ملک ورته لوی ځوان خلک وایي هغه فرمایي وې داس ما کرامت نه لري چې یو سړی د رب العالمین حق مال راکړي اولاد ورکول ولا ذات الله دی د عزت ورکول ولا ذات الله دی د مالداري ورکول ولا ذات الله دی. یو سړی د رب العالمین حق راولي وي انسان لور کی یو عالم لې ولیلا. نو شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې داس ما بی عزتی دي خلکو وکړه داس ما عزت بالکل ونه کی. کرامت خو دا مطلب نه چې د رب العالمین حق د منګ یو بندل ورکو یا مړی لې ژوندیلا الله چې کوم کارونه کوي نو دا کارونه کوي نه بلکې دی انسان د قران او سنت تابعداري کوي ځکه الله وسره تایید وکړي د ناشنا کارونه ته صادر کړه. مولا علی قاری سے فرمایي وی پدی اولیاء باندې لازم دی چې دا کرامت پټ کی او د دیوبند علما فرمایي وی کرامت د ولی په اختیار کې نه بلکې د صادریږي لکه د قلم نه لیکل د لیکل د قلم په اختیار کې خو نه دی. کاتب قلم خو ځای هغه ته وځي هیڅوک د شنو ویل چې هغه غر د باندې خبره وکړي چې سبب د شکار کیږي او د شکار بکوما د ایواز د رب العالمین کار دی. نو کرامت د اولیاء او حق د خمانه دا چې د الله حق مخلوق نه ور کوي دا کرامت الله د لور کوي. بلکې مولا قاری له دام ویل دي چې استقامت په دین باندې ودار زرو کرامتونه بهتر دي او په دین باندې استقامت سره ویل شي د توحید عقیده. عمر سے فرمایي چې د ګډړانو غونې بل چاله وزن مکو چې اے فلان هغه څه زما کو مکو کا. علي سے فرمایي په توحید باندې ځان مړکا. عثمان ابن عفان فرمایي چې کوم شی در باندې الله لازم کړی دی هغه عمل کراولا. فضیل ابن عیاض فرمایي چې د علم مطابق عمل وکا. ربی فرمایي چې د الله نه په دې خو څومره مخلوق دي د ټولو نه مخ واړه. او دقشان جنید سے فرمایي د دنیا نه بیرغبت شه توجه آخرت نه ورواړه. جرلازم اشری فرمایي چې د قران او سنت تابعداري وکا. خدا هغه وخت انسان له نصیب کیږي چې ظاهر او باطن انسان برابر کی. هغه وخت کې چې ژوند سره نصیب کیږي چې د رسول الله تابعداري وکي. هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې ځان کې اخلاص راولي. هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې نیکان ملګری ځان له انتخاب کی. هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د وسطیت نه کار ولي افراط او تفرید نه. هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د رب العالمین سره محبت ولري. هغه وخت کې انسان له نصیب کیږي چې د الله د لپاره ورانه کوي. هغه وخت کې نصیب کیږي چې د الله د بندگانو سره نیکانو سره محبت ولري عاجزي وکي او جهاد وکي او د دین په اړه کې د اچانه نه یریږي. نو کله چې عمرو بن طفیل دا کرامت رب العالمین ور نصیب کې پتندې کې بیرانا وا نو د دعا د الله نه غوښتل رسول الله علیه ویل شه الله نه دعا وغواړه دا رڼا سمره دي تندین لري شي وجدارک قوم له لاړ شم نو وای به داخله کوی شي دا ګوره مسخ شو د پلارو نیګه طریقې پرې کوئی سبب بل طرف لاړو لکه اوسم اکثر خلک دا وایي ته توحید وایا سنت وایا انسان د رب العالمین د خونه وافت سره متوجی شي دا به تقديري فیصله نه دا به طالب دماغ کې دا خبره دروازه پلانې دی ولیدو څنګه بچي مر شو څنګه دی ګاډي ټکر وکي څنګه دی دکان ور واخصو څنګه مرزونه ور باندې رااله د به څلوري غنټې دی باباګانو په داخله راړولې و چې دا څه نشي کولای چې کوي وا الله کوي دوی زور خو دی ولیدو کړه څنګه زور پکې و ابن متفیر سره دا ذهن پیدا شو رب العالمین داغه په چابک کې دارانه واچول دي چابک بل سره نه کوله لکه بجلی چابک خو پیژنې چې کوم انسان په دې اسماني سوري ور باندې زغلې ده بجلی به کوله دس په دنیا کې دارانه او په قبر کې او په آخرت کې معنوي رانه لکه د عاصم شی په کرامت داو هغه د رب العالمین دا وختل و چې لازمه دا بدن د دشمن په جسمانه ملګو دا لازمه په بدن ملګو په یو غر کې گیر شو دشمنانو ته ګرځي پر خط واچو جنگ جوړ شو اخر کې دا شي ډیر اوچت صحابي او کمالي د يهودو نصارو د مکې د مشرکانو د پوخانه عادت دار چې د مسلمانانو په مشانو باندې پیسې مقررې وې ک پلانې چاله اوس دومره پیسې دی او قطر کې دومره پیسې دی اوس هم د اخبارونو کې ورکړي وې ک پلانې ټوریست دا چې او وجنه دومره
ډالر به ورکو او کو ژوندې را وسو د شکار بو کو دا نو دوی ویلې وکړه عاصم دا سر چا موږ لراوړو دومره مال به ورکو دشمنان پاسونه باندې سوارو د عاصم سے بسرال هغه بډګر باندې پروت دی شهید دی زمونږ د الله غیرت لګورا رب العالمین په ډمبري مسلط کړي دشمنان بچ کړه خپل راتون دا ډمبرو بچ چل ایسو تختیدل وی ویلې د شپې و بسراشو ډمبري بقراری د اثر به کلم کو خپل بادارانو لبي وسو ډیر د پیسې ډالر او کالدار افغاني به وصول کو دا کار به وکړو الله رب العزت د شپې یو باران وکي خړګې وروته د ټول شهیدانو د جسدونو په ډګر پراته و د عاصم رضی الله عنه دا جسم مبارکه دی عبور واقص او په دې شی کې دفن کړ شي د علم واجب رب العالمین لدی ځکه الله دې غیرتی دی د مرنه ورسره دا مسله